ته په پیغمبر امتی نه ته غیرت نه لري په پیغمبر او دا کم په دغه خر باندې مال تعجب نه راځي چې کوم خر د خوب بیانو دا کم چې وتعالى ناس خرو دغه خرو باندې مال تعجب راځي او موږ په دې باندې دردېدل یو زمونږ زړه دردولې دی قسم په الله چې زمونږ زړه دردولې دی نو زه کلیپونه اورم د ویډیو کلیپسو ستاسو په کلیپونو کې د هغوی لپاره د خنزیر الفاظ وي نورې داسې څه کنځلې وي بیا د هغوی کلیپونه زه اورم په هغې کې د کنځلو الفاظ وي تاسو علما یې هغوی هم علما دي تاسو په دلیل سره د یو بل جواب ولې نه کوئ چې کنځلو ته د کنځلو لارې اختیار دې ځای کې تاسو شیخ ادریس صاحب یو عالم دی ستاسو مشر دی شیخ طیب صاحب که هغه ته یو سړی وایي چې یاره شیخ طیب په تاسو باندې بده لګي تاسو وایي ندیم هغه مفتیم دی عالم هم دی تاسو داسې ولې نه وایي چې مفتی ندیم صاحب ولې نه وایي نن چې کوم بلال مفتی صاحب دی ډېر زیات اګریسیو دی ډېر زیات په غوسه کې وي که دا چېرته کې داسې خوږې خبرې کوي پستې خبرې کوي نرمې خبرې کوي نو زما په خیال چې ستاسو چې کوم مخالفین دي هغه به ستاسو تقلید شروع کړي او ستاسو هغه چې کوم قد دی هغه به نور زیات شي تاسو صرف مفتی ندیم صاحب نه علاوه که پیر صاحب دی زمونږ مفتی ګوهر علي شاه صاحب زمونږ مې ځکه ووایي چې زما د کلي دی دا ټکی مې ځکه استعمال کړه مسلک او د فرقې طرف ته ستاسو سوچ لاړ نه شي هغه باره کې هم تاسو وایي پیرو دا نه وایي چې مفتی ګوهر علي شاه صاحب یا پیر صاحب او مفتی صاحب دا نه چې تاسو سره لکه فتوی داسې وي چې بالکل ریډي میډ وي دا سړی بدعتي دی دا کافر دی دا مشرک دی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو سنگرخانې ما او نن ما سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود دی مفتی محمد بلال دیوبندي صاحب څو ورځې مخکې مفتی بلال دیوبندي صاحب د مفتی مجتبی امیر صاحب په حمایت کې دغه د دفاع لپاره یو ویډیو کلیپ کړی و په هغې کې بیا څه خبرې داسې راځي مخې ته چې جمعیت تقاعد د مولانا فضل الرحمن صاحب او د مفتی فضل غفور صاحب حوالې سره څه خبرې په هغه ویډیو کلیپ کې داسې وي چې په هغې باندې د جمعیت کارکنانو د ناراضګۍ اظهار کړی دی نو دغه حوالې سره خبرې کوو د مفتی صاحب نه چې مفتی صاحب دغه خبرې قابل اعتراض دي ولې دې کړي دي او بیا په مفتی صاحب باندې یو تنقید دا کیږي چې یاره دی همیشه لپاره سخته لهجه استعمالوي او د کنځلو لارې اختیاروي نو په دغه حوالې سره به مو سره خبرې کوو چې یاره دا کنځلې دوی ولې کوي مفتی صاحب د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې کله تاسو دغه ویډیو کلیپ کم کړی دی د جمعیت د قائد او د مفتی فضل غفور صاحب حوالې سره په دغه کې څه خبرې داسې دي چې په جمعیت په کارکنانو باندې ښې نه دي لګېدلي د دغې څه وجه ده بسم الله الرحمن الرحیم سنگر خان صاحب زه اول ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زمونږ خوا ته راغلی خبره دا ده چې جمعیت والا په مفتی مجتبی امیر صاحب چې هغه په دې زمانه کې د الله تعالی یو ولی دی ثابته ورځ د هغه زندګي ټولو د قرآن د درسونو سره ده د دې باوجود چې لکه جمعیت والا هم غټ مولیانو کې ما اورېدلي دي چې دا د الله ولی دی دې د هغه باره کې یو داسې خبرې شروع کړې چې نامناسبه وي ما ورته دا ووایي چې جمعیت والا تاسو خپل ګریوان کې نه ګورئ او زما په دې خبرو باندې دا نننۍ خبرې په دې به ته هم سوچ کې په دې باندې به چې څومره سوشل ورکران دي او څومره د میډیا کسان دي دا په دې خبرو غور کوي ما جمعیت والا ته دا ووایي چې ګوره ستاسو مشر ووایي په ډکه جلسه کې چې نبی علیه الصلاة والسلام په بیت الله کې ناست دی په وجود مبارک باندې کپړې نه وي او دا الفاظ دي چې شرمګۍ ښکاره ده دا الفاظ دي که ته یو سره لګوې یو سره ولګو ما سره لګول ده او موږ د پاکستان مولیان لګیا یو د پاکستان مولیان پې کپړې اچو دا خبر چا کړې وه دا فضل غفورو اوس که دا نه ما په هغې ویډیو کې لګل ته به ورودلي که نه زه ته بیا ولګوم که چې ولګو چې دا خلک به یې لږ واوري هم کریم صلی الله علیه وسلم کعبې شریفې سره ناست او د دواړو جهانو سردار مبارک نخي طرف ته د پاکستان علما ناست عالم وی زه خوب کې اینم چې د دواړو جهانو د سردار مبارک ستر کلاو دی عورت کلاو دی او د اخي طرف ته ناست علماء کرام دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ستر او په عورت باندې پرده ورچي دا واورېده خبرې دی ووایي چې د نبي صلی الله علیه وسلم ستر مبارک کړی دی اوس تاخي ده اوس ما دقه الفاظ استعمال کړي ما ووایي که زه اوس ووایم چې ما د فضل الرحمن مولانا مور یا د فضل غفور مولانا مور لیدلې ده به خوب کې ستر کولا و دقه الفاظ مې استعمال کړي دې کې اوس فرق دا دی چې دغه خوب کې د علماو د دې علماو مطابق دوی حضور پاک مبارک لیدلی دی تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب مور خو په خوب کې نه دی لیدلی که نه دا وایم چې دا اول لیدلی دا صرف د عمران خان د رسوایي دپاره بل چې زه خوب یم زه د هغې مولا سره څه ګرنډي ده
تا سره ګرنټي شته چې مولا خوب لیدلی زه هم دغه شان چې ما خوب لیدلی ده نو چې ما ووایي چې مې فرض کړه ما ووایي چې دا خوب دی تاسو پکې دا فرض کټکی لګوئ زه دا وایم که نه نو که دا الفاظ زه که دا بېعزتي نه وي د فضل الرحمن مولانا په مور په باره کې دې برداشت کوي ته په پیغمبر امتي نه ته غیرت نه لرې په پیغمبر په کار ده چې دا میډیا والا دا ستاسو کار ده چې دغه مولا پسې تللی وی چې تا د پیغمبر باره کې دا الفاظ څنګه استعمال کړي زه الله دې نه کي ته داسې خوب لکه زه تا مثال په طور څومره پیرې ته په خوب کې ډېرې خلک یو زنانه به سړی په خوب کښېني سبا به چې ما ستا زنانه په خوب کې لیدلي ته چاته ولی شي که سب زندگی کې د خلکو دا خبرې راځي که نه راځي خوبونه ته ووایه چې دې مولانا په ډګه جلسه کې ووایي چې ما نبی علیه صلات وسلام په خوب کې لیدلی په نبی سلام په وجود مبارک کپړې نه وي لکه دا ستا ایمان مني لکه چې بچا په زړه کې د پیغمبر هغه غیرت دومره ایمان ورسره یې که نه او دومره مینه په پیغمبر سره یې تاسې ووایي چې هغه به داسې الفاظ لکه په ډګه جلسه کې به داسې الفاظ بیان کړي او دا کم په دغه خر باندې ماله تعجب نه راځي چې د کوم خر دا خوب بیانوه دا کم چې ورته ناست خره و دغه خرو باندې ماله تعجب راځي چې تاسو سره د ګریوانه ونیوه راګزار کړی وی چې تا خدای تباه کړه زما د پیغمبر بېعزتي کې د اوټ لپاره ته عمران خان زیله کې نو زما د پیغمبر بېعزتي ورسره کې خو صفا ووایه چې عمران خان بل څه شی دی بله زه دا وایم چې ګوره یاد ساته سنګر خانه تا ته هم وایم ستا په دې میډیا په وساطت سره چې څومره میډیا ورکران دي د الله تعالی عدالت پلېږي سبا د نبی علیه السلام د دې ګریوانې نیولی شي چې ستا په لاس کې میډیا وه ته عوام د دې خبرې نه خبر کړي چې دې مولا زما بېعزتي کړې ده ستا که سرکاري سره تعلقي که ستا د میډیا سره تعلقي دغه میډیا والا په دې خبر کوي چې دې مولا د الفاظ استعمال کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم مال په خوب کې بربند لیدلی نو چې ما ووایي که زه د فضل الرحمن مور باره کې د الفاظ استعمال کړم جمعیت والا برداشت کړي برداشت یې نه کړه د جمعیت والا ګوره دا دومره غټ بېایمانه دي چې ګوره یو نیم کال دا خوب د دې مشر بیان کړی هېڅ چاله بې غوسه نه ورتله چې پرون ما ووایې ما باره کې څه الفاظ بیانوي زه بې ادبه شوم که دا بې ادبي نو دې د پیغمبر بې ادبي ونه کړه اقا الفاظ که دا کنځلي د مشر د پیغمبر باره کې استعمال کړي دا کنځل شو پیغمبر ته کنځل کفر دی کنه کنه په دې پتا پر دې کې بالکل واضح عبارت ته چې پیغمبر ادنا توهین هم کفر دی او که بده شکی زبر ته زرګر ته توهین شو کنه شو دا توهین دی بل خبره دا چې زه تاسو دا خبره کوم چې د الله عدالت پلېږي نشنلیانو تاسو اول چې دی د نبی علیه السلام امتیان یې وروسته نشنلیان یې ګورئ پی ټی آی والا تاسو اول د نبی سلام امتیان وروسته پی ټی آی والا مسلم لیگ والا تاسو اول د نبی سلام امتیان وروسته پی ټی آی والا تمام پارټو والا او سکولیانو په تاسو کم تندر راته وشي دی چې په امریکا کې بچا د پیغمبر بېعزتي وکړه سکولونو والا براوتل روډونه به بندول به که نه بندول چې نن ستا د پاکستان مولا د پیغمبر بېعزتي کوي چې نبی سلام په خوب کې لغړ لیدلی تاسو به غیرت نه درځي میډیا والا تاسو دغه مولا پسې لاړ شه په غفور پسې لاړ شه چې دا خوب ته ولې بیان کړی ته لاړ شه شیخ ادریس پسې لاړ شه چې دا داسې قسم الفاظ بیانول شیخ ادریس دفاع کړې ده په بیان شته هغې دفاع کړې ده دا که کفر نه شي نو بیا خو په دنیا کې ماته کفر نه ښکاري او که دې وایي چې دا بې ادبي نه ده نو چې دا الفاظ دا خوب ما د فضل الرحمن مور باره کې بیان کول په ما پته ولګي د بې ادبۍ خو پته ولګېده د پیغمبر په نوم باندې غیرت د دې په زړه کې نه راځي د پیغمبر عزت په زړه کې نشته د خپل مشر عزت په زړه کې شته او زمونږ خو الحمدلله نبی علیه الصلاة والسلام باندې زمونږ جان مال هر څه قربان دي مونږ خو چې د نبی علیه الصلاة والسلام د عزت مقابل فضل الرحمن خو له یو دی په کروړه او فضل الرحمن راشي مونږ ته قرباني ګروره اوس ته ووایه الله له به ځې مه زه په دپاره وایه مه د دې خپل میډیا دپاره وایه او مه چې دی د مرګ نه یېرېږه مه د چا د مکۍ نه یېرېږه هسې چې په قیامت کې تا نبی علیه السلام راونیسي چې مولا ما باره کې داسې خوب بیانوه تا د هغې خلاف سواز پورته نو میډیا والا دا ستاسو ډیپټي جوړېږي فضل الرحمن پارټۍ والا دا ګستاخي کړي کل عام دي معافي وغواړي او که معافي نه غواړي نو انشاءالله موږ د نبی علیه السلام امتیان یو موږ به یې تا چې ښه تعقوب کوو او موږ په دې باندې دردېدلي یو زموږ زړه یې دردولی دی اصل مفتي صاحب تاسو د کنځلو دا خبره وکړله نو زه کلیپونه اورم د ویډیو کلیپسو ستاسو په کلیپونو کې هم د هغوی لپاره د خنزیر الفاظ وي نورې داسې څه کنځلې وي بیا د هغوی کلیپونه هم زه اورم په هغې کې هم د کنځلو الفاظ وي تاسو هم علما یې هغوی هم علما دي تاسو په دلیل سره د یو بل جواب ولې نه کوئ چې کنځلو ته د کنځلو لارې اختیاروئ اصل خبر دا ده که نه عامې خبرې جدا دي ما باره کې موږ اول ندیم به کنځل کول بل د دې مولا د اسماعیله به کنځل کول ما ورته څو کلیپونه وکړل چې هلکه ګورئ موږ په کنځلو مه مجبوره کوئ چې ته د جهنم دپاره ما کنځې که نه قسم په الله جنت دپاره زه نشم کنځلی ته جهنم دپاره زما مشران کنځې د جنت دپاره ستا مشران نشم کنځلی د آی غاړې ندیم څه ووې وې زیله مې راوسته مې ښه لکه په ښه اخلاقو ته سړی زیله راولې لکه تاسو هغه خلک چې هغه چا خبره لاتو کې بوت چې دی هغه په خبرو باندې نه دغه کېږي هغه به په لتو باندې سمیږي نو صاحب هغه ابتدا هغه کوي چې هغه ابتدا وکړي موږ هغه الفاظ استعمالوو ته بیا دا پرېږده زما اوس ته هغه که ماته وي خو پیغمبر باره کې دا لفظ ویل ستا ایمان مني
چې پیغمبر ما په خوب کې بربند لیدلی؟ پیغمبر دا به یو فلحال یو سایډ ته کو ځکه چې هغه نه دی راوستل منځ کې پکار. تاسو له په دې غیرت کوئ، ته په دې غیرت کې، بله میډیا په دې غیرت کوي، ټولې میډیا والا په دې غیرت کوئ، دغې ملا پسې به ځئ باقاعده چې څومره ستاسو چې دی ستا په دې کیمره کې په دې میک کې زوري دا به ته استعمالوې، که نه په قیامت کې به د نبي علیه صلات وسلام مخې له ورځي او که بیا د حافظ کوثر اوبه رانه وللې نبي سلام به وچې ستا په ملک یو ملا ما ته ویلي چې دی ما په خوب کې لغړ لیدلی اعوذ بالله، او تا د هغې خلاف څه ویډیو کړي، ته به خپل وس کوې که نه کوې، خپل وس په استعمالې، خپل وس په استعمالې که نه الله به دې رانیسي. ځکه نشتلیانو ته زه ټولو پارټو ته یم چې اختلاف سیاسي په خپل ځای دی، په دې ټایم کې د جمعیت سره دښمني د الله تعالی د رضا دپاره کوي چې دې د پیغمبر بېعزتي کوي. هسې زه درته یم چې د وټونو وخت راشي دوی به څه کوي. د دې شیخ ادریس مدرسې مولا دی ما سره په دې موبایل کې پروت دی، هغوی ما خوب ولیدو او پیغمبر علیه صلات وسلام موږ د پاکستان مولیان اسمان ته وخېجول او الله تعالی څه کوي، الله تعالی موږ له پټکي ووالل او په زور رحمان ته د برکت لپاره په لاس راکاږه. الله چې ورته پټکي ووایي او په زور رحمان بیا برکت ته محتاج. یو سوال بل کوم، هغه خو خیر دی شیخ ادریس صاحب خپل عمل دی چرسې ویلي که ټکي ویلي که غلطې ویلي، دې ځای کې تاسو شیخ ادریس صاحب یو عالم دی، ستاسو مشر دی شیخ طیب صاحب، که هغه ته یو سړی وایي چې یاره شیخ طیب په تاسو باندې بده لګي؟ نو شیخ طیب صاحب ما ویل شیخ ادریس ما څنګه شیخ ادریس هغه صاحب تاسو نه وایي شیخ ادریس صاحب سره ما وایي که زه شیخ ادریس شو مثال په تور هغه چې دغه ښکاره کفر دا شو که نه شو. دا علما مشران به فی الحال وباسو، زمونږ په کلي په کوڅه کې که یو عام سپینګیری وي یو زمیندار سپینګیری وي مونږ هغه ته هم ډېر په درناوي سره وایو کاکا یا صاحب یا مشر، دا خو علما دي. که تاسو نن د هغوی علماو ته داسې د بېدبۍ الفاظ استعمالوئ، ټیک ته چې ستاسو مطابق ابتدا دوی کړې ده، انتهای تاسو ولې نه کوئ؟ انتهای موږ کوو که نه، د دې نن ذمهواري والي په جمعیت کې د یو سنجیده مولا ووایي چې زما کس په کنځل نه کوي په دلیل به اختلافي، بیا زموږ د خولې نه واوره، موږ کنځل نه کوو، هغه الفاظ موږ ریپیټ کوو. نن دی هغه ووایي زما د مشر نوم دی، هغه زما د مشرانو باره کې الفاظ واوره، د الله بنده ته اوس وربدي وي یو عالم تېر شوی دی وي د هغه باره کې بدي وي د هغه د قبر د سپي اواز راوتل، نو که زه د خنزیر ویم نو نبي اسلام حدیث کې راځي چې د الفاظ ویلي چې هغه د هغه سپي اواز ندیم کلیپونه واوره الزام لګوي الزام بیان دی په فیسبوک باندې کې انکار ته وکړو زه برته ویډیو وخیمه پوه شوې نو زه په جواب کې دا نه یم چې د قبر اواز خو په انسانانو په پیرانو لګي ته به د خنزیر بچی څه کو پته باندې د قبر اواز لګېدو نه ځکه چې په حدیث کې راځي دغه عذاب کیږي چاته انسانانو پیرانو ته پته نه لګي نو مال ته خنزیر دا بل بزنې سم معلومه چې د خنزیر بچی څه کو پته باندې اواز لګېدو یعنی تاسو زړه ډک دی پوښ شوی دی دغه هغه زموږ زړه بخي موږ وسم وایو که دلیل اختلاف یو سړی کوي بالکل موږ دلیل اختلاف چې ندیم نو راوته او دغه یو څو کسانو سره نور نو ته اختلاف وګوره د نن یو لس شل کاله مخکې لاړ شه د دې مولیانو په خپل منځ کې اختلاف وو او سره د دې چې په یو ځای کې بناسو دې ځای کې یو خبره کومه تاسو وایي ندیم هغه مفتیم دی عالم هم دی تاسو داسې ولې نه وایي چې مفتي ندیم صاحب ولې نه وایي ښه تاسو داسې ولې هغه چې ګوره کله خبرې کوي نه هغه وایي بلال مولانا صاحب زما په انټرویو کې وي زما انټرویو کې تا په انټرویو کې به کوي هغه به ستا هغه تا ته به زه نمبر یې سوه نور هغه نه مولا دی نه عالم دی هغه زما د مخې تک عبارت نه شو ویلی هغه چې دی نو خپل مولا ورته ولیدي چې تا به کوم ځای کې کړله هغه ته خپل مفتي فرید ورته مجي نن چې کوم بلال مفتي صاحب دی ډېر زیات اګریسیو دی ډېر زیات په غوسه کې وي که دا چېرته کې داسې خوږې خبرې کوي پستې خبرې کوي نرمې خبرې کوي نو زما په خیال چې ستاسو چې کوم مخالفین دي هغه به ستاسو تقلید شروع کړي او ستاسو هغه چې کوم قد دی هغه به نور زیات شي الحمدلله موږ نرمي د نرمۍ په ځای کې کوو خو د بعضې هغې خلکو سره ګوره موږ ته به استادان یوه خبره کوله چې د هغې خلکو سره به نرمي کوې که نه چې کم سړي مثال په تور تو سره نرمي کې هغه چې دا ډېر یا مثال په تور ته زما سره تا نه یو غلطي وشوه تا ما ته تکلیف راورسو او زه یم چې خیر دی او ته ته پې پیمانه شي خو که ته ما ته تکلیف را رسوې ما به بدماشي کې او زه صبر کوم ته یېرېږي هغه سره چې موږ د صبر د اخلاق خبره کوله او دی ویرېدو زه راته خبره کوم چې ندیم نو د نن له 12 کاله مخکې 15 ساله مخکې لاړ شه د دې علماء په خپل منځ کې اختلاف ندیم صاحب خو یو په خپل منځ کې بدعتي صاحب کیمرا باندې خو یو ځل دوه ته صاحب وای مفتي ندیم صاحب چې دی هغه د جهنم سپی هغه ته صاحب مونږ نه یم هغه جهنم سپی دی څه الفاظ استعمال جهنم سپی حدیث کې چې بدعتي جهنم سپی دی بدعتي چې د بدعتي د باره کې صاحب زبل بسان کوم دی چې نو راوته تاسو وګورئ شاته لګ بیګراوند په دې سوال کې د علماو داسې اختلاف و چې په دې مظهر کې به د اشاعت خبره بله وکړم چې تاسو صرف مفتي ندیم صاحب نه علاوه که پیر صاحب دی زمونږ مفتي ګوهر علي شاه صاحب
زمونږ مې ځکه ووایي چې زما د کلي دی دا ټکی مې ځکه استعمال کړه مسلک او د فرقې طرف ته ستاسو صوت لاړ نه شي هغه باره کې هم تاسو وایي پیرو دا نه وایي چې مفتي ګوهر علي شاه صاحب یا پیر صاحب ورته وایو موږ مفتي ګوهر علي شاه صاحب که نوم را نه شي پیر صاحب ورته وایو پیر صاحب مفتي صاحب ورته ولې نه وایي مفتي صاحب خو مثال پیر صاحب باندې مشهور دی هغه ته هم پیر صاحب ضروري خو نه چې صحیح سره ما ستاسو یو د ویډیو کلیپ یو آډیو ریکارډینګ ما اورېدو تاسو ورته کال کړی دی هغه در سره ډېرې خوږې خبرې کړي دي ډېر عزت یې دله په هغه کال کې در کړی دی ستاسو له طرف نه د هغه دپاره د بېدبېل ما اورېدلې خو ما شیر کړی نه دی موږ هم دومره نه هغه سیم چې هغه طرفه تاسو ته ډېر د عزت مظاهره شوې ده پوهه چې پیر صاحب کله کوشش کوي یا د پیر صاحب کسان بېزتي یو خو داسې دي چې مثال په طور په پیر صاحب په کسانو کې داسې کسان شته پیر نه دی که نه هغه خو شیخ القرآن دی شیخ الحدیث دی مفتی دی په دغه باندې مشهور دی ضروري د سړي سره ټول القابات بس په دغه باندې مشهور دی پیر صاحب باندې هغه ته هم پیر صاحب موږ ته حالانکه ندیم مې ورته بدعتي وایي ندیم مې ورته بریلی وایي زه خو ورته لا بیا هم پیر صاحب وایم ندیم ورته بریلی وایي ته واوره د ندیم کلیپونه شته فیضل حسین ورته بریلی ویلی دی هغوی په خپل ادب نه کوي مفتي صاحب د دې انتها به د دې څنګه کیږي دا کوم چې خفګان دی ستاسو له طرفه د هغوی له طرفه دا د غصې اظهار کیږي ستاسو له طرفه د هغوی له طرفه دواړه علما یې اسلام دی په منځ کې نو دا دغه چې ختم شي دا تلخیانې چې ختم شي چې از ا هول اسلام ترقي وکړي دا به په دې کې حل بسیږي د الله تعالی کلام ته به راځو کتاب د الله کلام خو څوک نه مني هغه خو مسلمان دی نو هغه خو جی مسلمان کېدی نه شي چې قرآن یو سړی نه مني خو دواړه مني تاسو مني هغوی هم مني قرآن مجید کې الله تعالی وایي زمانې غواړه زمانې غواړي دي د قبرونو ول نه غواړي ډاګې بابا باقاعده لیکلي اذا طاهرتم فی هغې د هغې سزا خو به له خدای ورکوي که نه انسان خو نه شي بیا خو الله به سزا ورکوي نو بیا ته څه شی الله به سزا ورکوي نو موږ څه شي الله لېږلي الله سزا ورکوي الله سزا به الله ورکوي جنت ته به ته ځې اته واړه جنت ما درکوه الله سزا ولا ته ورکړه اوس چې کوم استاد موري څه شی دی زما استاد مورین ده امر بالمعروف نهي عن المنکر چا زموري ما ته به دا مسله بیانوم ما ته بدعتي ته بدعتي وي مشرک ته مشرک وي مسلمان ته مسلمان وي که هر څه الله کې خو به جنت ته به جنت ته ټول جنت ته او مفتي صاحب دا چې تاسو سره لکه فتوی داسې وي چې بالکل ریډي میډ وي دا سړی بدعتي دی دا کافر دی دا مشرک دی ما په جمعیت والا ما لکه یو مسلمان ته کافر ویل مشرک ویل تاسو خدای نه یریږئ مسلمان ته کافر او کافر ته کافر نه ویل یو سړی مسلمان ثابت که کنه زره ته دا خبره دا کوم چې جمعیت والا ته ما ابروز ما ته کتابونه ته زما مکتبې ته راغلی وي ته ما د جمعیت والا کتابونه وښودل یو پته پکې زما خپله وه جمعیت والا په خپلو کې یو بل ته کافر وي ما خو نه دي ویلي ته ما د جمعیت داسې مولا وښیه ندیم دې ما د 2 مولا نومونه راکړي چې دم زما مشر دی دم زما مشر دی دې مشر مې دې مشر ته کافر نه دی ویلي زه ودي یو ترې راوړه 2 نومونه ترې راوړه چې جي د 2 نومونه راکړه په خپلو مشرانو کې دوی چې زما دې مشر ته کافر نه دی ویلي بیا زما خوا ته راشه ټیک ده